بنا تبه شوه ده چې تیم حالات په مو تیر دی او تیم حالات مار ودلی دی او تیم فکرینه مو ته ملاو شوې دي دا بنا تبه شوه ده بنا تبه ده دغبانی د غزوونو سودای شوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن فضل قادر شهید پارک سے موجود یو داسو کا دیوانی یوت یوا گرین جرگا لګیا دو چې دا غیر سیاسي دو وې دغه مین ایجنډا چې کیمه دو دیوانی امن دا او سره نه د باندې چې کوم مسائل دي هغه بندوي داسو کا خبره کوي دا ته ډېر زیات مشرون روان دي او ډېر رغلي دي ارسي چې تاسو باندې دا ټول پروګرام وګورئ. اول هو ز نن دیوانی یوت چې کوم قدم خسته ده د ایګه زړه د تعالی شکریا دا کاون چې دی ماشاءالله به دور شله او د بنو یوت ته پر دی څه قدم خسته یقینا دا قدم خسل مشته څه تمخ شه پچاروي خو چالو لشکې د لیټ وی خو چې اتفاق وی لکه څنګه د ایجنډا د دې خبره پیش لا اول ز سپیشل معذرت کوم کې د شي مولش کې الفاظ سره ګډوډېږي صحت په لحاظ سره خو زه بیا یا معذرت کوم کې د شي د څه خبره هغه شي پابند خفکیږي ما او زه خالي صرف ته خپل زونونه ته د خپل باندې کوم ته دا ټکا کاو چې خدای ته وګوري اتفاق او اتحاد قائم کړي مو په هر پلیټ فارم باندې د ټکا کړه دا جرګې د نوستای د ویلوړای د 3 ایم پی او د دهشتګردي د فات د په خدای قسم چې ته شانه دي خو چې اتفاق مې او چې اتفاق مې نه کنه وای 150 دو دا میش د پراډه راغټا دو خدای ته وګوري د غبانی د کوم نه سودو ما کوي زه هر سړی ته وینځ سه 1 منټ کوم سه کیانا مو واسه ګیلې وی خو زه په دوه دوی شه ګیلې ته شانه پهلا فرست اف آل مو صحت د مو فیملی د مو نکاری د هر څه مو پهلا د کوم د پورا د خپل پولیس ته پورا نکاری بویللی و دوباره په مو باندې داسې حالات راغول چې مو د از موجوده ټیم شه د ژوندۍ او د مرګ په کشمکش خو زه بیا د یو سوال کوم چې پهلا مو د باندې د امن ده زه نه په صحت یم نه زه په نکاری یم نه زه په تشي بندې خو د غونډه ته د سوال کوم چې خدا را په دغه باندې چې د تیم بچیون دي داسې وی چې د میش بچیون دي خدا را په دغه باندې چې سمرا زونون دي داسې وی چې د میش زونون دي د میش قوم د میش مستقبل لا ما هر سیږي کله مو په هر سوال باندې شته تکلیف را سیږي په دا تور سیږي خو یقینا چې د زنن په تیم سټیج باندې یو په تیم زوی باندې د مو مخصوص کړه د مو ته پته ولګیدل چې د مو د قوم خلق خرڅ شو ده دا زونون ما هر صحیح دا زونون چې شوې دي د زونون بچون سرنګ پیدا کړي سرنګ سترېږي د مقصد د پرچان دی پیدا کړي چې دای د قرباني ورکای مخبل بچون دي ز قرباني ته تیاری هو کچره د باندې کوم په اتفاق کېږي په دغه باندې شه امن ارسي او کچره به دا شای چې به میش خرڅېږي بل طرف په لمیش د مو د دشمن سره نستایر تکای د مو د دشمن طرفداري تکای به دا د کوم مستقبل دغه بچونه باندې دمر خرچې شوې دي به خدا را دغه بچونه ته وی چې تاسو کښینی یې بچای تاسو کښینی تاسو مر مخ کېږي دا تاسو د واس خبره نه دو به زیاده یوت ته د ټکا کاون چې تاسو د زونینه ماته بکایي یو خو تباشلی چې چا د مو دغه تبوی حساب خو سي دو کنه الله نه مې کامیاب نه دا غوښته د خپل بچونه مې دا کاسي سو ته غوښته ده خو بیا زه د دغبانی کوم د پوره د دغبانی عوام د پوره زه په خپل قرباني پته شي بندیانې زه بیا وړینه تا دا وی چې کزنو تاسو به د مو په زوی درېږي خو کچېره په دغبانی کوم شه مخلصیر سي د دغبانی شه اتفاق کرسي او په دغبانی شه امن درسي زه په بچونه بندانې زه په وړینه بندانې زه په سشي بندانې خو کم سے کم د یو سوال کوم چې خدا را په د دوه درې شی باندې مہر سيږي کچېره د دولت خبرای خو چېرې شته په غوښ پر وروي د غبانی ډېر عزتمن ننګیالي خلک ته میژ واغه پیسې ته ټلې کې خدغه ای باندې کوم سودوي ما کوا ای میژ باندې ډېر په کرایسس شته ای میژ باندې زونون ډېر په عجیبه حالات شدي میژ ډېر عجیبه دی بي نرا شهر ته تلور شه نرا زوی ته تلور شه چې په ایک ځای شسه لګیا دي ای ما هسپتالینه آباد دي میدونینه پرکینه مې وران دي صحت په لحاظ سره تو ګوره ار لحاظ سره تو ګوره مو زونون د آیس طرف پله نشه طرف پله په دغه طرف باندې روان دي میش هغه کوم بیا ادبي ماف چې په تو باندې غم وی کنه به په مو باندې خښولي چا وی چې پردای غم په وره نصیر ده خدای ته وګوري نه را د پردای غم او د تکلیفونو او د پریشانی د خپل وګڼي قسم په خدای چې میش خالد هغه پښتين نوم صدا د ما په ډېر خلک باندې بار ده خو په میشه به اتفاقی دو د به اتفاقی نه راحت مکیه چې څه کې ادي په یو پلیټ فارم باندې ودرېږي کچېره د دغبانی قوم سره مخلص وستا او دغبانی بچای خپل بچای غنی خو په یو پلیټ فارم ودرېږي دا ما وی چې زه د پسکرین روشه زه د فرنٹ ودرېږم باندې تبه شو ده چې تیم حالات په مو تیر دی او تیم حالات مار ودلی دی او تیم فکرینه مو ته ملاو شوې دي دا باندې تبه شو ده باندې تبه ده دغبانی د غزوونو سودای شوې دي
را پرېږدي یار پلیز خدای ته وګورئ بیا دا ځوانان راوتلي دي دغې ځوانانو سره ودرېږئ تاسې خو خپل مستقبل خپله ځواني خپله مشري مې په دا ولګولې ده خو دغې ځوانانو سره یې ودرېږئ نون د بانی د خورې د ټولې تامیش په جمع باندې السلام علیکم یې او د ټولې مشرانو د ځوانانو میش ډېره شکریا ادا کوي په داسې د میش په مشرانو شه جمشید خان فرمان خان پیر صاحب قریشی صاحب ناصر بنگش صاحب مرید حیات صاحب ډېر داسې مشران کیدای شي ځینو مینه نه وخله د میش د ډېر عزتمند مشران دا میش ته راغلي دي د میش ځوانانو سره شانه بشانه ویلوړ دي میش د دې ټولې ډېره شکریا ادا کوي عزتمن مشرانو دا د مو یو خواهش و چې د بانی په خوره چې څومره ځوانان دي کا د پی ټی آی دي کا د جے وی آی دي کا د ان پی دي اچ د کومه پارټي سره دای تعلق سوتی او یو ورځ میک شینی وا غونډه وکړو او د میش په میون شه اتفاق جوړ شي الحمدلله اخویش الګیا دا ماشاءالله نن پیراشه د جرګه کمور غشتي وا مو د خپل مفاد د پرانور غشتي د جرګه کمور غشتي وا مو د بانی د خوره د بانی د خلک د پرامر غشتي وا چې یو چې میش په اتفاق شي ځکه چې اول میشو سے په اتفاق نه نرتشانه کېږي او چې کله میشو سے په اتفاق شي و یو میټه جوړ شي به ان شاء الله چې هر قسم امن یارت لای شي خشولی یارت لای شي چاره می واکېږي وار سړای می اور ویا نیر په دوه شه د ان پی ملګری موجود دي د جے وی آی ملګری موجود دي د پی ټی آی ملګری موجود دي د هر پارټي ملګری موجود دي ادغه نه دا یو میسج سی د میشتو سے پوسټ مشرونه تا چې بانی د خوره چې سمره غیرتی خلق تا د په اتفاق تا د په یو خلدا ادغه مینا دو الحمدلله میشتو سے یو تثبتای خو زه ټول هغه خلک هغه زونونه ته دا سوال کو چې دا میشتا کیم روغلی دي د کالج د یونیورسيټي زونون ماشاءالله د ایجوکیټډ خلک تا دا پاره کیسه خبره بند پیږي میشتا داسې زونون په چار دي چې دا کیم لګیا دي په بازارې شو په کلی په بریده باندې ګرځي مشته داسې ځوانان په چار دي چې په خلک شعور روشي